بشر حافی رحمت الله علیه او مشهور صوفی بزرگ تیر شوی دی. دی په ابتدا کې ډیر زیات ګډ وډو، د به شراب هم څکل او نور د ګناه غټ غټ کارونه به کول، او د شرابو په دې زندګۍ کې ډیر زیات مستانه و، غافل انسانو. یو ځل په لار باندې روان دی، څه ګوري چې په ځمکه باندې یو کاغذ پروت دی. په هغه کاغذ د نظر شو، دی هغې کاغذ ته وګوري، په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوي وي. بشر حافی فوراً هغه کاغذ ته راټیټ شي، هغه کاغذ روچت کی ښکلي کی او جیب باندې لاس اوخې، ما سره پیسې شته که نشته؟ وی کتل په جیب کې معمولی پیسې دي. فوراً د نشې په حالت کې تللی دی بازار ته، او په بازار کې د عطر والا دکان لورغلی دی چې څه پیسې ورسره وي هغې ورکړوي، د دې په بدل کې عطر او خوشبو را. دکاندار ولا عطر او خوشبو ورکړې ده. بشر حافی راغلی دی دغه کاغذ باندې چې بسم الله لیکلی شوي د هغه کاغذ یې صفا کړی دی، ښکل کړی دی، او چې کومه خوشبو یې واغېسته هغه کاغذ باندې پورې کړه، شا په مخه باندې هغه خوشبو یې پورې کړه، او بیا لاړه هغه کاغذ چې کومه پرزه باندې کلمه لیکلی شوې وه هغه کاغذ یې چېرته پورته کېښود اوچت ځای کې، او په زړه کې دا رالل چې دا کلمه دا د ځمکې دپاره نه ده، دا اوچت ځای کې پکاري. اوس د نشي حالت کې دی، خو الله چې چاته هدایت کوي نو هغه بیا څه سره سم نه وي. بشر حافی په حالت د نشه کې عمده عمل وکړه، د کلمې سره د عقیدت اظهار وکړه. شپې له یو بزرګ په علاقه کې خوب ویني، وی لاړ شه او بشر حافی هغه سره ملاقات وکړه، زما سلام ورته ووایه، او د سلام نه وروسته ورته ووایه چې ستا پروردګار تا ته هدایت کوي، او تا زما دا نوم بسم الله الرحمن الرحیم اوچت ځای کې خوشبودار لګولی دی او په اوچت ځای کې د ایښودلی دی، نو زما به هم دا غیرت وي تا سره چې زما نوم دې معطر کو پورته دې کېښودو، نو زه به ستا نوم په دنیا کې وځلوم او تا به هم یو اوچت مقام ته ځان ته ورسوم، نږدې به دې کم. اوس دې بزرګ چې دا خوب ولید را بیدار شو، نو ده خو بشر حافی پیژنده چې بشر حافی دا یو بدعمله انسان دی، فاسق او فاجر دی او شرابي انسان دی. نو دې بزرګ دا خوب داسې وګڼه چې دا اسې ما خوب ولیده، خیالي خوب دی. نو په دې خوب یې عمل ونه کړ چې شپې له اوده شو، نو دوباره همدغه خوب یې په دغه الفاظو سره بیا ولیده. نو چې بیا خوب ولیده نو سار راپاڅېده، نو بیا دی وایي چې دا بشر حافی خو یو بدعمله فاسق فاجر انسان دی، شرابي دی، نو دا خو د هغه لپاره دا خوب ټیک نه دی، لہذا دا ما اسې بیا یو خیالي خوب ولیده. بیا شپې له دا بزرګ وده شو، نو په درېیم ځل تنبیه ورکړی شوه چې تا ته درې مشوره دا پیغام ملاویږي، لاړ شي شابه بشر حافی ته زما دا پیغام ورسوه چې د بسم الله قدر دې کړی، معطر دې کړه او بیا اوچت ځای کې دې ایښې ده، نو زه هم ستا د نوم قدر کوم، په دنیا کې به ظلم او ځان ته مقام قرب ته به دې رسوم، ځان ته نږدې کوم به دی. نو بس دا بزرګ چې په درېیمه شپه د خوب نه را بیدار شوی دی، انتظار یې کو چې رڼا ولګي، زه به ځم د بشر حافی دروازې له. د بشر حافی دروازې له تللی دی، دروازه ټکېدلې ده، دننه آواز شوی دی چې بشر حافی پرون او بله ورځ داسې نه دی راغلی، هغه په شرابخانه کې وګوره، هلته دې کور ته نه دی راغلی. نو دا بزرګ هلته تللی دی شرابخانې ته، میکدې ته. اوس دې بزرګ دننه شرابخانې ته د ورتلو همت نشو کولی، بهر یو نوجوان ته وی چې لاړ شه دننه د شرابو محفل لګېدلې دی، په هغې کې وګوره بشر حافی نومې نوجوان ته آواز وکړه چې د الله خاص پیغام تاله راغلی دی، بار روزه.
نو بشر حافی په حالت د نشه کې چور چور دی او دغه ټیم کې د بهر نه نوجوان ورغی تاسو کې بشر حافی څوک دی بار روزه د الله یو دوست راغلی دی او د الله خاص پیغام یې دل راوړی دی نو بشر حافی په ځان باندې یقین نه کیږي چې د الله دوست راضي او زما تپوس کوي نو دا مال نه راضي دا به اسې چا ویلي خو بهرحال یقین نه کېدو بیا مرګرو راویستوي بار وروزه نو بشر حافی د خپل ځان نه مایوسه دی وی دا الله دوست راغلی دی زما په دروازه ما ته ولاړ دی خاص پیغام یې راوړی دی نو یقینا څه د جنت خوشخبری به مال نه راوړي خامخا د عذابونو څه پیغام به راوړي وي د الله د طرف نه د قهر د غضب او د عتاب څه خبره به راوړي پیغام به راوړي بشر حافی پزړه زړه کې وی چې الله مې دې بچ کی زما توبه بیا به ګناه ته نږدې کېږم نه خو چې دې بزرګ به مال څه خاص پیغام راوړي وي پزړه زړه کې دا خبره کوي ملامت دی او چې کله دې بزرګ سره ملاقات وشو دې بزرګ ملاقات سره مصافحه وکړو لاسونه ول خپل کړل او بیا وته وی چې الله دا پیغام را لېګل دې درې مشپنه خوب وینم چې تا زما نوم معطر کړی دی نو زه به ستا نوم په دنیا اوځلم او اوچت ځای کې زما نوم ایښودی دی زه به هم تا ځان ته اوچت کم عالیشان مرتبه او مقامات به درله درکمه بشر حافی دغه بزرګ سره د میکدې نه راووته او د هغې ورځې نه تر د مرګه پورې بیا شرابخانې ته په شا کتلی نه دي او پخا توبه یې وویستله اوس د هغې توبې برکت ته وګوره چې دومره لوی ولی او د الله دوست نه جوړ شو چې د دنیا خلک بیا ملاقات لراتلل او چې چا به ولیده نو د زړه اطمینان به ورته حاصل شو څوک به پریشان او دنه به دوا واغشته پریشانی ختمه شوه څوک چې به په مصیبت کې راګیرو بشر حافی نه به دعا وغوسته ده به دعا وکړه نو د هغې مصیبتونه پریشانۍ به ختمې شوې څوک بس مشکلاتو کې راګیرو دعا به وغوسته مشکلات به الله حل کړل او بشر حافی د ولایت هغه اوچت عالیشان مقام ته ورسېده چې دی به پزمکه بیا پیزار کې نه ګرځېده خپیابلې به ګرځېده ځکه چې دوی دا رب د ازمکه فرش ګرځولی دی د ازمکه د الله د طرف نه دا یو فرش دی او الله بادشاه دی او د بادشاه د طرف نه چې کم فرش وي په هغې باندې بے ادبی وی چې څوک پیزار سره ګرځي لہذا زه به خپیابلې ګرځمه نو د خپل نامه بشرو او چې کله کېړی او پیزار پرېښودل خپیابلې به ګرځېده نو د خپیابلې ګرځېدو د وجې نه ده باندې حافي لقب ولګېده نو په ده باندې نوم د بشر حافي پورې شو د الله نه یریدلې د توبې ویستلې ده نو د کم ځای نه د شرابخانې نه لاړو او د جنت عالیشان مقام الله ورکړی دی الله سره د قربت عالیشان مقامات الله ورکړی دي نو پکار دی چې مونږ تاسو هم د الله نه ویریږو د هرې ګناه نه توبه وباسو الله ته رجوع وکړو الله سره روغ او صلح وکړو بیا تاسو ګورئ د الله نه چې څه غواړئ الله به درکوي